بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پخوا به د پیښور په دې سړکونو باندې تر لرې لرې پورې خاموشي وه. زموږ په غوږونو به صرف د ټانګو د ټک ټک اواز راتلو او یا به پیدل خلکو په دې سړکونو مزل کوو. وخت به درول د چا په اختیار کې نه. وخت تېرېدو د دغه سورلو په ځای باندې موټرې، ګاډي، موټرسایکلې او د پټرول استعمال چې کوم نور څیزونه دي هغه راوتل. خلکو د وخت د کمی د وجې نه د دغه ګاړو استعمال شروع کو او د ټانګې چې کوم متبادل دي هغه سورلۍ نه راوتلي. خو بیا مختلف حکومتونه تېرېدل او د هر حکومت کې د ګرانۍ چغې ووهلی شوې. پټرول او ډیزل ګران شو. په پیښور ښار کې په دې سړکونو باندې یو ځل بیا د دغه ټانګو استعمال شروع شوی دی. په دې خصوصي پروګرام کې به موږ تاسو ته دغه درښیو چې دا قصه څه طریقې سره بدله شوه. راځئ موږ سره. خان ده او یم د کوټلی علاقې یم کوټله محسن خان او 25 کاله وشو چې زه به لیکه دا ټانګه چلوم. څنګه چې به د دې ارباب لنډۍ نه ځو رمداس ته او رمداس نه راځو دیزي پورې. اول به هم 3 روپۍ سورلۍ اخیسته. په هغه 3 روپۍ کې ډېر خوشحاله وو او 20 روپۍ خورو. په هغه 20 کې ډېر سخت خفه وو. دې په ساتنه باندې اونګه بېګاله دې ته مطلب دا دی 500 روپۍ 14 شپې خو مطلب هغه هم پرې مطمئن نه یو. مخکې صاحب کم از کم 80 ټانګې زموږ په دې لیکه باندې چلېدي د دې نه د رمداسه پورې. د دې حالاتو په وجه باندې دی 3 ټانګو ته خبره رسېده. د کورونو خرچه زیاته ده، مزدوریان یې کمزوري دي. نو هر سړي مطلب ټانګاس په بس خرڅ کړ او څو غریبانانو سرشکې چلې او څوک څه کوي او څوک څه کوي. اوس د خیره انشاءالله ډېر په شوق باندې ځي چې دا پټرول ګران شو. د یو سړي مطلب دا دی دلته نه رمداسه پورې چې زه دا 1.5 روپۍ رشکې والا اخلي نو دا هر سړي د وسه نه کېږي. نو اوس هم سره په دې 20 روپۍ باندې په 20 روپۍ باندې اوس خوشحاله یو. شکر الحمدلله زموږ هم مطلب کاروبار روان شو. لکه اول به چې دا ټانګې وي دې کلي کې به ډېره خوشحالي وه، ډېره هله ګله به وه. چې هر څومره دا ټانګې ختمې شوې هغومره دې کلي کې هغه دا خوشحالیانې وه، هغه رش او بش او هغه هله ګله هم ورسره ختمه شوه. موږ خو تقریبا زه 9 بجې وروځم سهار مازدیګر مانځه ټیمه پورې صاحب مطلب ټانګه چلوم. دا 800-900 روپۍ هفتې په کور کې به دا 400-500 روپۍ داسې پې شو. دا 400-500 زون د بچو شو. بس موږ هم پرې ګزاره کوو، دا غریب هم پرې ګزاره کوي او بس الله نه پرې ډېر شکر ګزاره او راضي یو.